پس تو سوره محمد نه دی. یوصل یولسم دی نزولا نازل شوی پس د سوره جمعه نه. ربط او تعلق مخ کی سورۃ سره دا دی. سوره محمد کی مسئله د جهاد وا. اوس دلته کې چې کوم دینو سوره فتح کې بشارت بالفتح دی. یا دلته کې حالات د منافقانو دا غیر پارا زجر. اوس دلته کې داغي حالات ذکر کوي په بل طریقه باندې. التویل کافرانو ته د صلح دعوت مو ورکوي. دلته وی کاغي د سره صلح کوي بیا وسره خیر دی وکي صلح. حالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نومو بلکې صورت مسما او په سوره محمد سره. دلته بیان د عظمت شان د نبی علیہ السلام حالات او صفات اتل صفات او اتل صفات د صحابه کرام. نو 18 36 شپږ دیش خبرې شو. داود صورت بشارت دے د پاره د مجاهدینو. کلمات په صورت کی 568 او حروف 2559. ہاں صورت کی اول بشارت تے پپتے سر و سلور سمری د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د پاره او بشارت د مومنانو د پاره او د غیر پاره هم سلور سمرات. انا فتحنا لك فتحا مبینا یقینا منگا فتح درکړی رتا تا فتح کارا. حواله سلسم پوری دا. اصل کی صورت کی اشاره دا غزوه حدیبیہ صلح حدیبیہ تا. رست راضی اخیر د صورت کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدل دی چې منګه عمره لتلیو او ملګری بعضی سرونه خړی او څوک سرونه لنډی. سحر شو صحابو ته خوب بیان ک تیارې شروع شو بس روان شو. حدیبیه مقام ته چې ورسېدل نو کافر وته څه شروع وت ول نه برازي. نبی علیہ السلام ول ګوره موږ د جنگ د پاره نه یو راغلی موږ د عمرې د پاره راغلی عمره کو بیا وای نه برازي نو بس څه وکړو. د جاهلیت غیرت اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حمیت الجاهلیه دغه جاهلیت غیرت. ها پای کی بیا نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی الله عنه ولېګو چې تلال شو تسوکا حددې د مشرانو سره خبرو وکړه چې ګوره موږ د جنگ د پاره نه یو راغلی او موږ چې کم دینو د عمرې د پاره راغلی عمره کو واپس اغلاړ بیا داغه د جنگ داغه د شهادت خبر پکې خور چې هغه سره شهید شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نبیت واغست. د یو عثمان په سر کې 1400 صحابه کرام نبی علیہ السلام قربانی کول. ولاغه وخت پورې به نو واپس کیږو تر سو پورې چې د حضرت عثمان بدله نه یاست. بیا ته کو چې د عثمان نمبر راغی ول هاذا ید عثمان خپل لاس راواغست وې دا د عثمان لاس ته. د دیو جناب بخاری کې روایت ده سړی راغله یو خارجي سړی راغله دی نو هغه غنه ولې د کسان راټول شوی دی عبد الله ابن عمر نه کسان راته ودی نو الکه ول دا څوک دی ول عبد الله ابن عمر دی ول خان هغه ته وزستانه یو دوه درې سوالات کو وی وایا د عثمان دشمن یو سوال وی دا کوما چې عثمان په بدر کې نو عبد الله ابن عمر ول بالکل نو ناغه ویل الله اکبر چې تاسو اولنۍ کومه غزوه ده نو پای کې د شریک نو. دویم اعتراض داو کول په وحد کې تختیدل هغه ویل او تختیدل ویل الله اکبر. دویم گزار مم صحیح ولګي. دریم داو کول په حدیبیه کې نو ویل بالکل نو ویل الله اکبر. روانې ده ویل ورګه وسوا ورکړه خبره مو جواب مو ورکړه
اعتراض خو کې خو جواب زغمل به ګرانی خیال دې ده کنه اعتراض اسانی او جواب بیا زغمل ګرانی ول ارچ تا دا خبر وکړه چې په بدر کې نو د رسول الله لور بیمار او هغه په حضرت عثمان واده و او نبی علیہ السلام ته ویلو چې ته پکور کې دې د دې خدمت ته پاتې شه او تعالی اجر هم دې او تعالی به عیسد بدر هو نو اجر هم ملاو شوی دې د بدر او عیسد غنیمت هم د بدر ملاو شوی دا نو جنگ له خلک د سر پاره نو خبره ختم شوه دویم چې ته احد کې نشتا نو احد والا باره کې خو الله رب العالمین 15 جملې ویلې دي په کوم ځای کې آل عمران کې چې الله قسم دې ما ته معافي کړې ده قسم دې چې ما ته معافي کړې ده پیغمبر ته وي ته ته معافي وکړه بخنه ولا غواړه مشوره وسره کوه نو ستا په کې څه کار دی چې الله معاف کړي نور په کې ستا څه کار شته اول دریم چې توای حدیبیه کې شریک نو حدیبیه کې د عثمان مرتبه والا په کې څوک وې نو رسول الله بداغل خپل لاس داغه باره کې استعمال کړو ول عثمان په کې ډېر لوی مرتبه والا ته دیو جن رسول الله خپل لاس راواغست ول دا د عثمان څه دی لاس زدا گزارونه وسان سره یو سره دا اعتراضونه وبتاسو کوي او جواب بیا ګران دی کنه زغمل ګران دی ول دا ځان سره سنبال کوي وسا که څوک هم په عثمان باندې اعتراضونه کوي دا ورته وایي بیا خیال دې دغه ډېر سوچ کړو کنه دا ډېر پوری گزارونه ولګي بهرحال نبی علیہ السلام حضرت عثمان ولګه او بیا داغه د شهادت خبره خوره شول او بیا نبی علیہ السلام د صحابه سره بیعت وک از یبایونک تحت شجره د کیکر د ونه د لاندې پدې کې بیا کسان بتل راتلو یو کس راغې خبره جوړه نشوه بیا بل راغې جوړه نشوه او چې کوم کسان براتلنو چې داغي بس کاروبار نو نبی رسول الله به ول دغه کار او تو کې شابه ایو په کې څه دی هدارې چې داغه د حج دا سروي ډېر خوخو نبی رسول الله ویله بدنی او تاسو دی ودروي چې هغه راغی او دی حالات ته وکړه ول که خلک دی ولې بندوي ظالمانو پرې چې عمره وکي پوښوي ناوی وې تم جوړې دي ملګری نو بل مشر راغی نو خبره بیا په کې سہیل راغی سہیل راغی نبی رسول الله او فرمایل چې کله دې راخاره ش نبی رسول الله مې زکار وسسان نیک فعالی دیونی ولا رال الخبر شروش ولا او خط شروش او پاغه خط کې شرطونه د څه لګیدل چې هغه شرطونه تقریبا ټول د عقل نه خلاف اولنې خداو چې کله بسم الله لیکلا بسم الله الرحمن الرحیم ولیکو علی رضی الله عنه لیکل کول نو هغه ول دا رحمان خو موږ نه پیژن ومن الرحمن دا څوک دی ودا ته وران وسولیکو بسمک اللهم دا ولیکو نبی رسول الله مې خیر دی الرحمن هم دی واللهم دی یو شی ودا ولیکا هبه چې لیکل چې هاذا ما قاذا محمد رسول الله ودا غره چې کوم رسول الله محمد رسول الله صلح کوي او سہیل ابن عمر هغه رسول الله توران محمد ابن عبد الله ولیکا ولځکه زموږ خو جګړه پتا کړه چې تا رسول الله نه مونږ چې دې زیدی مونږ خبره ختم شوه صحیح ده زمونږ استاد جګړه پتا غا باندې ده ان تر دې پوری نبی رسول الله الله توران کالی یره جدا خو نوران نبی علیہ السلام په خپل باندې داغه نه دغه واغسته هغه ته سکه قران چې جګړه جوړیږي درېمه خبره پکې دا وکړه چې را سکال باندې راځي واپس کېږي حالانکه دام خلاف څلورمه خبره دا و چې را روان کال راځي نو درې راځي په پاتې کېږي واپس پځي پینځمه پکې دا و چې وسلې بزان سره کراوړې نو په کاټو کې به باندې راوړې عمر رضی الله عنه چې دا خبره واورې دي هغه تاوید نبی علیہ السلام د الله پیغمبر مون په حق نه یوسو وی ولینا نو بیا ولې دا ذلت برداشت کو خوشیرو کوي کنه صحیح ده چې دلته نه جواب ملاونه شو لاړ ابو بکر ته لاړ هغه ته ولې مون په حق نه یوسو وی ولې نو بیا ولې دا ذلت برداشت کو
هغه ته لغه د الله پیغمبر دی بس هغه په دې خبره پوهیږي. الله ورته سویلی پین شپږم شرط دا ولګو چې کوم کس مسلمانی کی زمنګ ناراضی تاسو لا نو هغه به تاسو موږ لا واپس راکو او کوم چې تاسو ناراضی نو هغه موږ واپس نه ده. دا شرط لیکو او په دې کې د سہیل زوی دی هغه راغی ابو جندل رضی الله تعالی عنہ هغه راغی په زنجیرونو باندې تړلې دی اتکړی وته پرتی دی د رسول الله کې ته ځان نه وګور شرط لالی کله شوی نه دی خو خبره پې روانه. نبی علیہ السلام الله یو سړی براته پرې دی هغه نه بس بیا نه کی بس سړی راکوا هغه ول ګوره د الله پیغمبر ما ته وګوره څومره تکلیف مې برداشت کړی دی پات کړو کې میزان را رسول الله دانګونه ول حدیث کې راځي تاسو په دانګونو را روانه لکه صحیح راتلې نشه. نبی علیہ السلام ول اوس خبره خرابېږي نو هغه ورته واپس کړ صلح وشولا الله رب العالمین د آیتونو راولېږل چې ما دله فتح ده. عمر وې د الله پیغمبر دا فتح وا نبی رسول الله له کنه فتح وا چې سپر پاور دشمن دستا او هغه ته د روغي درخواست وکي نو پته لګي چې دا څه ده ستا فتح ده. د دې وجنا بیا رستو ابو البصیر یو صحابي دی اگر تختیدل د مدینې ته نو دی ورپسې دوه کسان راولېګل چیرې زمون خو د دې سره سم څه ده روغه ده سړی ورکړي هغه چې ورپسې رالل نو دوله نبی صلی الله علیه وسلم ور سړی ورکړي چې بوې ځي لار کې تر سمنځ چې لاړل هانواغي سره کې مزیداری وسلې وی توري ور سره وی نو دا بعد وخت کې سړی د خپل صفات کوي نو د توري صفات یې کو ابو البصیر وته وی تراکه چې څه لګوي نه ولا سمره خپل مزیدار ده او ویل کنه وینه کنه په دې خو ډېرې غټې تجربې ما کړې دي ویل ښا ته مال راکړه چې په تا تجربه کوم چې تورې ته واغسته جو په ته سنبال کړ ډایرکټ په ډایرکو کې او غبل ته خپل خپل خلاص کړ او د بیا را منډک رسول الله تعالی ورسېد دا بل سړی ته مخ کې دی هغه مدینه ته مخ کې راغی نبی علیہ السلام چې ولید ول دي سړی خو چرته یې را لیدل دا لاله د یې رنگ څنګه اوري لاله د چرته دی کراچۍ کې کسانو ناغي چې کم دی نو دا کولا چرته وډزي شروع شوی نو بیا پکې چا په انډو گزار کړو نو یو په انډه په دې ځای لګیدل کنه نو ځان را ورزول چې زه خو جوړې ولګیدم صحیح ده یې لګیدل نو ورور ته आवाज کړې ول لالا ول د وینې رنگ څنګه یو ویل که غرق شول سوري کنه زمانه غزیړه روانه ده اوري اکله یو دا ویل بل چې نه زما خو مازغه راوتی دي انډه په دې سر لګېدلې و کنه دزوی ولا ګوتی ورلو زما خو جوړي مازغه راوتی دي اوري نو نبی علیہ السلام د جوړي یې لیدلې ده نو چې هغه راورسېد ول الله پیغمبر تاسو خپل کارو کو زم ورکلم خو اوس خپل کزه خپل ځان را خلاص کړم کنه نو اوس به مې نه ورکوي. نبی علیہ السلام ویل یله کده جنگ ورلړونه منګه جنگ ختمه وته به جوړی تاسو کې صحیح ده. او بل یو نبی علیہ السلام یو ارمان وکړو ویل ارمان دې چې څوکي پنایو والا کس په نو خبره سړی دی قیمتي سړی دی نر سړی دی چې چا سه ټکړې ونه خبره هغه ته پته ولګره چې بیا مې ورکې جوړي او کدا زری ورکم نو بیا خو مې سم سړی مې وجلې دی نو بیا خو مې نه پریدي لاړې استا شاړې طرف ته ځنګل طرف ته ال تکي چوپړې والا اول تکي به وسېده په عربو کې په مکه کې بچ څوک مسلمان دل نو هغه براتل د ابو البصیر خواته ال ته یو لو یډل مسلمانان څه شو هغه تیار شو او کسان براتل ول تکي به وسېدل بیا به چې د مکه والا کوم قافله ته جاګه په لاري لوټل او کار به برابر راشن ماشن به داغینا غسته او پاغه شړه کې پراتو خو په سور کې مکه والا رالل ولیر جد الله را تخالی کې بس دا شرطم دی پتن درشي او دا سړی دردن نه کوي نال تډیر ملګری جمع شي هغه چې کم دین بیا را وستل هغه ته الله رب العالمین سره اشاره کوي ان پتانا لک فتح مبینا یقینا غلبه درکړي د مونږ ته غلبه ښکارا لیغفر لك الله یو سمرا
د دې لپاره چې بخنو کې الله تعالی ما تقدمه هغه چې وړاندې تیر شوي دي من ذنبکا د لغزشات استانه و ما تاخره او هغه چې رستو دي دویم ویتم نعمت علیکا او پوره کی نعمت پتا باندې دریم ویا دې کا صراط مستقیما او خیتا تلار برابر وینصرک الله نصر عزیزا څلورم سمرا مددو کیستا الله تعالی نصر عزیزا امداد مضبوط والذی بشارت مؤمنانو ته او داغي څلور سمری الله غزا دې چراویل ګرام پزلو د مؤمنانو کې لیزداد ایمانن د دې لپاره چې زیات کی ایمان سره د ایمان نه ولله جنود السماوات والارض الله د پاره لخرې د اسمانونو او د زمکو دی او د الله په حکمت والا دویم ثمره د مؤمنانو یدخل المؤمنین والمؤمنات دې لپاره چې دنه کې مؤمنان سره مؤمنان زنانا باغونو ته چې به کې بلاندې دونو داغې نه ولې همیشه وي پدې کې دریم ثمره ويكفرانهم ورجي د دینه سیئات ګناونه د یو دې دا کار وکانه ذالک او د پنځ د الله باندې فوز عظیم الو کامیابی څلورم ويعذب المنافقین تزاور کې منافقانو سړو منافقانو زنانه ولا والمشرکین او مشرکانو سړو مشرکانو زنانه ولا ازوانین بالله ګمان کون کې په الله باندې ګمان ناکارا چې الله به د پیغمبر مدد نه کوي دا د دې ګمانو علیهم پدی باندې دایره سوی مصیبت دینا کارا وغضب الله علیهم غصد الله د پدی باندې لعنت د الله د پدی باندې او تیار کړه د دې لپاره جهنم وسات مسیر او بزید ورتلو دي ولله جنود السماوات خاص د الله لپاره لخرې د برکت دی او د الله زور او حکمت والا ان ارسلنا کشاهدان یقینا را لګل د مونږ تعالی را شاهدان بیان کوونکې و مبشرا او زیر اور کوونکې او نذیر او يرونکې اتومنو بالله دیر بارا جتا سیمان وړي په الله باندې او په پیغمبر باندې او تعذرو امداد وکي او توقرو او عزت وکي او پاکي بیان کړي د الله سبا او بیگا الشفاء د قاضي ایاز وي ومن توقيره توقير الصحابه د رسول الله عزت دام دی چې تر صحابه او داغه د ملګرو سو کې خیال او ساتي او پاکي بیان کړي د الله پاکي سبا او بیگا ان الذين يبايعونك بشارت ته د پاره د مبايعين چې چا بیعت کړي دا شپږم کال د هجرتو ان الذين یقینا کسان چې بیعت کې تاسو را انما یبایعون الله یقینا دی بیعت کې د الله سره ید الله فوق ایدیهم لا است الله تعالی د پاسه د لاسونو د دوی دی ومن کسانو چا چې مات کو دا بیعت په انما ينقصو یقینا ګناه د ما تولو د دې د ځان دا ومن اوفا او چا چې پرواله وک بما پاغه سعاهدا چې لوځي کړه د پاغه باندې د الله سره اشاره د علیه الله علی هر پجر دی هي پکارو خودلته الله راوړ د اشاره د عظمت شان د دی لوستا چې د الله سره لوس کړه دی زردا چې ور بکې د تاجر ناسیم الوی اجر لصفاتون ناکار د منافقانو سيقول لك المخلفون زردا چې وای تا رست پات شوی د باندې چونه شغلتنا اموالنا یو خباست ادارې چې مشغوله کړو منګلرا مالونو زمنګ او اهل زمنګ پاستغفر لنا بخنه غواړه زمنګ لپاره يرجي کارو ځکنوم درغله یقولون بالسنتهم دویم خباست وای په جب باندې ما غالي سفي قلوبهم چې نشتره د دې پزلونو کې ولو پیغمبره پما یملک لكم سوق به مالک شستا زر پارا من الله د عذاب د الله ان اراد شی اند سره برابر ارادو کی پتا سبحانه د zarar یا ارادو کی پتا سبحانه نه فاند فائدې بلکان الله بلکې د الله پغا جتا سے کوئی خبردار دریم خباست بل زوانتم بلکې تاسو ګمان کو اے منافقانو الله ينقلب الرسول چرا واپس بنشي پیغمبر او مؤمنان الہلیهم خپل کوړتا ابدان چرما ولی تاسو وی چې دا کم دی بسل ته ختم شي وزینا څلورم خباست اداره خیر تشویو دا کار پسلون تاسو کې نو پینځم خباست وزورنتم او تاسو ګمانونه کول ځوان نه سوي ګمان ناکارا وکنتم قوما بورا او تاسو یو قوم هلاک د شپږم خباست شو چا چې ایمان راوړ په الله باندې پیغمبر یقینا تیار کړه موږ د پاره د کافرانو ګرم اورو خاص د الله د پاره اختیارات د برکت دی بخنه کوي چاله چوغاړي عذاب ور کوي چاله چوغاړي او د الله بخون کې مهربان سيقول المخلفون زردا چوای برستو پاتې شوی د جنگ نه اذان طلقتم کلا چې تاسو لاړ شي اله مغانم غنیمتونو تعالی تاخذوا چې تاسو واخلیو
ضرورنا وای پریدا وای منګه نتبعکم چې موږ تاسو تابعداري کوي موږ هم در پسې درځو. ها چې کله غنیمت هغه چې کم دی نو سې نږدې او جنگ کمی او تعداد مسلمان سیوای نو بیا منافق کمزور کوي چې زه اوس خدای څه دی ګټه کوي نو راشه لاړ شو سره. یریدون ایبدلوا کلام الله دا اتم خباست دی د اراده لري ایبدلوا کلام الله چې بدل کی خبره د الله تعالی فیصله د الله تعالی فیصله د الله کومه هغه دا حدیث کې را دي چې نبی علیہ السلام فرمایلی و چې خیبر ته به هغه څوک زما سره زی چې کم حدیبیه ته تللی دي. نو منافقان خو په حدیبیه کې نو کنه نو دی ویل ها چې راشه په خیبر ته بلل شو. یا دویم مطلب دار توبه کې تیر شوی آیت نمبر 83 کې چې الله وتعالى پیغمبر ته قل لن تخرجوا معي ابدا زما سره بچره نه. نو اوس د الله کلام دی بدلای چې دی موږ د سره زو الله خو نه بزید سره او دی وای موږ د سره وزو. اولو پیغمبر علن تتبعونا تاسو به چرې ناراضي موږ پسې کذالکم قال الله دارنګي فرمایلی دی الله تعالی خباست ته چې لک پويږي یا دا مطلب دی چې د دې هغه فقاهت او پوی صرف د دنیا ده. سوره روم آیت نمبر 7 کې تیر شوی لا يعلمون وليعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا په دنیا باندې پويږي او د آخرت نه غافل دي. هل تم ویلو حواله می درکړې وي ها چې په دې باندې پويږي الله اجر خيستا او که تاسو وګرځیدای لکه څنګه چې تاسو ګرځیدلی وای مخکې عذاب بدر کې تاسو ته عذاب دردناک مستثنیات بعضی کسان دسي دي چې هغه د جهاد نه مستثنا دي نشتره پړون باندې سګونا او نه په ګډ سګونا ولا علی المریض حرج او نه په مریض باندې سګونا چا چې تابعداري کړه د الله او د رسول دنه به کیدل را باغونو ته چې بهږي بلاندې دونه راغې نه ولې سوچ وګرځید عذاب اور کیدل را عذاب علیم عذاب دردناک. لقد رضی الله دویم ایصدا او دی کې چې کم دینو د اغي بشارت ته د بیات والا د پاره لقد رضی الله یقین خوشاله دی الله تعالی د مؤمنانو نه اس یبایونک کله چې تاسو ربیات کو یا زکا اس تعلیلی بوالی زکا چې تاسو ربیات کو لاندې د ونی د کی کرنا پالما الله معلوم کو هغه چې د دې پسلونو کې اخلاص راولېګ الله تسلی په دې باندې ورک لدی تا پتن قریبا پتن نږدې دغل تقم پت حشوا خداغین علاوه بل پته بیا سوا هغه د خیبر رااله و مغانم کثیره او غنیمتونه ډیر ول الله ورکړه یا غزونا چې دی غشتل او د الله زور او حکمت والا وعدکم الله مغانم کثیره وعده کړه الله تاسو را د غنیمتونو ډیر تا غزونا چې تاسو غشتل فاجل لكم نو جلته درک تاسو دا غنیمت وکفه دی الناس انکم او باندې کله لاسونه د خلکو تاسو نه او دا کارونه وکړه ولی تکون آیت المؤمنین د دې لپاره چې شینه خل لپاره د مؤمنانو او وغی تاسو تلار نیغه او اخرى او بل وعده یعنی وعده کړي تاسو سره بل یا د بل ډلې لم تقدروا علیها چې تاسو قادر نه وي پاغه باندې لکه حوازن قبیله ده قد ات الله بها الله په دې باندې احاطه کړو او د الله تعالی پریشوان قدرت والا ولو قاتلکم الذین کچری جنگ کړو تاسو را کسان چې کافران دي مکی والا نو لول ولد بارا خامخا اړولې به دي شاګانی به نو مونډله دوست او نه مددگار سنت الله التی دا طریقه د الله تعالی هغه دا چې الله کافر لا شکست ور کوي مؤمن مدد کوي من قبل مخکی د مخکی نه قد خلت یقینا تیر شوی دا من قبل مخکی ولن تجد او تبا انمه د طریقې د الله لپاره تبديل بدلواله وهو الذي الله ذات کفایدهم چې باندې کله لاسونه د استاسونه او لاسونه استاسو ردینا به بطن مکه ته پمند مکه کې من بعد ان اسفرکم پس دا غنا چې تاسو له کامیابی درکړې و پدی باندې وکان الله او د الله پغا چې تاسو کوي بصیر لیدونکو اوس علت موجود دی چې دای کافران دي او مصیبت ده دي بعضی موانع دي دا غي د وجه نو سره jihad نه دی پکار جنگ نه دی پکار ځکه کو حدیبیه کې د جنگ شروع کړو نو الته کې بعضی مسلمانان کمزوري په مکه کې پاتیو پوښ وکنه ناغي غریبانان هم پکې دل شي ٹھیک شو کنه نو علت موجود دی چې کو پر دی هم الذین دا کسان دي چې کافران دي بندي تاسو د مسجد حرام نه دا بل علت شه جنگ سره پکار دی ول هدی معقوبه قربانی بند کړی شوی ایا بلغ محله چې ورسیږي زائد حلال ایتا
چې تاسو مطلب دا دی دا حلالوي او ځان سم قرباني هغه په مخ اغستې ده. ولولا رجال مؤمنون کچره نوې سړی مؤمنان و نساء مؤمنات او زنانه مؤمنانی لم تعلمون چې تاسو ته پته نشته لري داغي د حالات انت توهم چې تاسو به پامال کې دی لرا لاندې به کې د خپونه نو دای موانع دي. بیا به من کافر له سزا تاسو په لاس ورکړې وي ولته به کې مسلمانان دي پاتو سیوا کوم وبرسي کتاب سره دینا مهارتون تاوان او خفغان بغیر علم بغیر د علم نه کدا نوې نو الله به تاسو په دې باندې مقرر کړی وي د لولا جزاء صدا محذوفه ده ليدخل الله برحمته دیر پارا چې الله داخل کی په خپل رحمت کې چاله چغاړي ولو تزيلوا کچره دقه مسلمانان ته جدا شي د دې کافرانو نه نو لعذبنا الذين خامخامن عذاب ورکړوا کسان لا چې کافرانو دي منهم د دین عذاب علیم عذاب دردناک اذ جعل الذين کلا چې وګرځوا کسانو چې کافرانو په قلوبهم الحمیه پزلونو کې غیرت لرا نن پیغور غیرت حمیت الجاهلیه غیرت د جاهلیت وانزل الله سکینته راولګ الله تعالی آرام په پیغمبر په مؤمنانو والزمهم او په واست کله د دې سره کلمت التقوا کلمه د بچاو یا کلمه د بچاو د جنگ نه تقوا دغه مطلب دی. وکانو حق بیا ودا صحابه لایق په دی باندې والو اهل دیو او د الله پریشي باندې پویا لقد صدق الله سوال لغی چې منافقانو اعتراض کو چې پیغمبر خوب لیدلو بیت الله خو ونه لیدو حالانکه د پیغمبرانو خوب سیو وای کنه جواب چې اله کټیم خو ته نو خو دل کنه چې سکال بسې هو به زیب کنه را روان وخت کې بیا بلکې الله تلی دي بس خبره ختمه. یقینا نشته ک الله تعالی د خپل پیغمبر سره خوب لره بالحق په حق باندې چې لا تدخلون المسجد الحرام او مخابطات دنه کېږي جمعه عزت مند ان شاء الله کله چې الله وغواړي ان په معنا د عز دی کله چې الله وغواړي امين په امن باندې محلقین رؤسکم خرون کې به خپل سرون لرا ومقصرین ولندون کې به لا تخافون تاسو باندې یریږي په عالمه الله د پته او په تاخير کې چې په تاخير کې حکمت ته چې تاسو رسول الله شنو دې کې خیر عالم الله ته پته او ما د غلم تعالی مو چې تاسو نه پوهیدلې فجعل من دون ذالک نو ویګر زولا مخ کړه دین پته قریبا پته نږدې چې د خیبر دا هو الذی شان د پیغمبر هو الذی الله ذات ارسل رسوله چې راویلې خپل پیغمبر توبه 43 کې تیر شو او سوره صف 9 کې براشي په هدایت باندې و دین الحق او په دین حق قال یسره د دې لپاره چې غالب کې دی را علی دین کله پټول دینونو وکفا بالله شهیدا کافی دی الله تعالی گوا محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول له لس صفات صحابه والذین معه او کسان چې د سره دی اشدا ولل کفار سختی کوونکې په کافر باندې یو صفات دویم رحما او بینهما رحم کوونکې په خپل منځ کې تراهم رکعان تبوین دی لاره رکوع کوونکې سجدا سجده کوونکې دا دریم څلورم شو پنځم یبتغونا فضل من الله لټای فضل د الله نه ورضوان او رضا مندي سیما هم شپږم صفت علامه ده دی پیو جوې په مخونو ده دی کې من اثر السجود آثار او نخي د سجدو دي ذالک مثلهم دا صفت ده دی په تورات کې دا ومش او اتم صفت ده دی په انجیل کې دا ده کزرعين په شان د فصل له اخرج شطه چروبا سی خپل تیغ په ازره نو قویشي قوی کې پس تغلا زو پیړ شي پس توا برابر شي الا سوقي په ډنډر باندې يعجب الزراع خوان ورکی زمیدار تا دا نه هم شو او ليغيظ بهم الكفار د دې لپاره چې غوسه کې په دې باندې کافر اختتام په بشارت سره وعد الله الذين امنوا وعده کړی د الله تعالی دا کسانو سره چې مؤمنان دي او عمل کوي نیک منهم چې دوی دي بیانی بواله کنه چې دا صحابه دي ټول صحابه د مغفرت او د اجر عظیم هدا دی وجنا یو خدای چې من اثر السجود د دې څه مطلب دی بعضی د دین هغه د غالی کنه هغه چې هغه تندې تور کی پوښ چیرې منځونه ډېر کوم کنه دې باندې محراب جوړ کړي او دا په خپل جوړیږي ښا دا به ته جوړې لکه
یو خو قدرتي چې د چا جوړ شوی نو د هغې موږ څه نه وایو، بس هغه رب ته پته ده. خو اکثر بعض خلک یې د ریاکارۍ دپاره داسې څه کوي، دا چې کله سجده ولګي که نه د غټې ګوتې له زور ورکړي هلته کې دلته تندې ومږي راومږي که نه، بس دغه طریقه له په دغه طریقه باندې دا شی جوړېږي، خو ښه شی نه دی. ځکه ریاکاري پکې راځي. خلک وایي دومره مونځونه کوي، دی هم وایي چې خلکو ته پته ولګي چې زه دومره مونځونه کومه چې په تندي باندې مې څه دی نښه جوړه شوې ده. خبره پوه شوې. اوس دغه مراد نه دی. اصل کې آثار د سجدې یا دا دي. بعض علما وایي چې په مخ باندې هغه ښکاري چې کوم عاجزي ده یا دا د زیړوالی دی، د بې خوبۍ د وجې نه سړی څه زیړ پیړي که نه، نو هغه مراد دی. او یا دا ده چې د دوی دا عبارت دی سره د نور نه په مخ کې چې منځګزاره سړی چي نو د هغه دا مخ څه نوراني. او بیلمازه اسودت وجوه کنه تک توری. نو د دنیا سره چې ولګي نو دغه ترتیب دی، او د آخرت سره چې ولګي نو په آخرت کې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی زما د امت نښه دا ده چې دا به د قیامت پر ورځ باندې سپینو خپو والا او سپینو لاسونو او سپین مخونو والا را پاسېږي او من آثار الوضوء د آثارو د سنه غرم محجلین، سپین مخی وی او سپین خپو والا وی، یعنی چرګي وی. چرګي پیژنې؟ چرګي څاروی څه ته وی چې دا مخی سپینی او خپې هم سپینی، نه دغه ته وایي. د دې وجه نه ابو هريره رضی الله عنه وایي هغه به وایي دا مټې نه دي، دا به د ترخونو پورې ځلي چې سپینوالی څه شي سیوا شي. خبره پوه شو که نه؟ داسې خپې خیر دی د ګیټو نه لږې برینځه، پوه شوې که نه؟ او داسې چې کوم دی نو مټې خیر دی، بس که برینجه هم څه مسله نشته، اوبو سه به ګزاره کې ګورې هسې نه چې اوبه ډېرې استعمال اسراف به نه کوې. دپاره 15 دشمنان دي. څو؟ 15. یو دشمن دا دی هغه چې کوم دی نو چې له اولنی فصل هغه لکه راختلی لانیه نو دانه چینجې نه پرېږدي، صحیح ده. بیا چې کله راوخیږي نو ماڼي خوري، او څوک یې چې کوم دی نو څه دی سوري ته سملي پیدا تېښتي. دغسې ستا به هم 15 دشمنان دي. اولنی چینجی چې دی نو هغه اخون دی. اخون په جومات کې ناستي سپینګیرې بابا وي، پوه شوې؟ او هغه به ستا خلافي لا یخرج الاخون من المسجد. او دا عقبه د پاسله نو دویم هلته چرګ و، نو دلته هم دغه شیخي نو کړت کړوت به کوي که نه، صحیح ده. دریم چې د دې نه واوړې دي نو هلته دریم څوک و ګډه بیزه وه د فصل دشمنه، نو ستا دشمن به څه غلط پیري. او بیا څلورمه هلته کې